محمد نعمان دی وی چې دا ووټ اچول او یو بنده وی چې ووټ نه اچوم د دې څه حکم دی؟ زمونږ اکابرین علماو کې صاحب د تفسیر معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب اغي د ووټ شرعي احکام ذکر کړی دي. اغي وی چې دا ووټ دا یو شهادت ته د چاپه باره کې به تخپل رائے خامخا ورکې چې کم بنده خدي او کم بنده نه دی نو دا ووټ شرعي حکم د شهادت لري. تبا گواهی کې چې دې کې دا فلانه خدي او دا فلانه خنه دی. اوس دا گواهی دې وکړله د دې جواب به بیا آخرت کې الله تعالی لورکه چې تا ویلو دا خدي نو د کې څه خو او چې تا وی چې دا خنه دی نو د کې څه خنو. نو ووټ شهادت ته کيو مننه وی چې زه ووټ د سر استعمالوم نه یوم پکې خنه دی نه چې تا ووټ استعمال نکو نو ګوي چې د شهادت طلب ستانه شوی ری ته گوايو که څوک پکې خدي نو تا خپل ذمہ داری او خپل ډیوټي سر ته اون رسوله ته کور ناسوي گوي دیو نکړه نو دا تا شهادت پټ کو او چا چې شهادت پټ کو د قیامت پر ورځ به د ووټ نه اچولو جواب الله تعالی لورکي چې ته ولې نه وتلې. نو ووټ خامخا استعمال کې او د خو خلکو په حق کې استعمال کې. مثلا یو عالم دی داغه په حق کې ووټ استعمال کا د دنیا په هر ګوټ کې چې وی عالم دی او کتاب نه خیدا نو دا ته استعمال کا. اوس د دین پس د عالم ستاده معیار مطابق صحیح نه خطا یا د الله خوښنو هغه عالم غلطه کارکردګي وا نو د قیامت پر ورځ بتان الله تاسو نه کی ځکه تا خو عالم خوښ کړی دی دا حکم خو مونږ ته شریعت کوي عالمان خوښ کې د عالمانو مجلسونه خپل کې نو د عالم په حق کې ووټ استعمال کا. اوس د دین پس که عالم په غلطه نو ته کم از کم د ووټ نه استعمالولو ګنا نه بریې التب الله تعالی تب جواب نور کې هغه عالم پیشا کارې پیشا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب ویل غواړي ما ویل کنه چې دی وټونو د پاره خلک استخاره کوي نو دا صحیح ده کولې شي وټونو د پاره کنه استخاره خلک دوه کارونو کې د یو د پاره کوي چې زدا کار دوه دي کې کم کارو کما نو دا خو د ټولو عالمانو مړې په دی او چې شوا چې تاسو ته وای چې د عالمانو په حق کې ووټ استعمال کې دی له استخاره مکوا. ها صحیح ده ما دا ته